اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زیم کاری ګل رحمان او تاسو ګورئ کرایم سین ټي وي. زمونږه د خیر او د شر دا هر څه مونږ ته د الله له طرفه ملاویږي. په دې ورځ باندې زمونږه یقین دی چې شر او فساد دا هر څه د الله له طرفه وي. مونږه د الله تعالی په فیصلو کې هیڅ انکار نشو کولی، خو بعض اوقات داسې مسلې او داسې مشکلات انسان ته راپېښه شي چې انسان د حالاتو نه مجبوره شي. او زه نن راغلی ما نوي کلي ته، دا د ابدري روډ دی. دلته یو درزي خانه ده چې په دې کې پرون شپې اور لګېدلی دی. خبره دا ده چې د اختر موقع ده او د هر سړي، د هر ماشوم، د هر کور، د هر ځوان دا ورځ ډېره په خوشحالۍ سره مناوي. د هر سړي دا خوښه وي چې زه د اختر په ورځ ښکلې مزېداره جوړه واچوم. د هر سړي هم دا نظر وي چې دا درزي به ماته داسې ډیزاین جوړوي، داسې ډیزاین جوړوي او داسې ډیزاین جوړوي. د دې دوکان سوځېدلی دی، دا خوا کې چې دا څومره ولاړ دي زیاتره په دې کې ګاټ دی. دوی راوړي دله کپړې دي او هغه کپړو بنیاد دنه ډیمانډ کوي. خو دا غریب هم مجبوره دی چې دا دوکان سوځېدلی دی او په دې کې د لکونو روپو تاوان شوه. د دې دوکان څنګه سوځېدلی دی، دا اور څه ټایم ولګېدو، د خلکو نه څومره کپړې اخیستې وې او په دې کې څومره د نقصان اوچت کړی دی. دا خلک به دې څنګه مطمئن کوي، دا خلک به اختر څنګه مناوي. دې ملګري سره به د دې په هکله تفصیل سره خبرې کوو، پیګاکانو سره به هم خبرې کوو چې دې سړي سره مرسته مو کړي، د سره تعاون مو کړي. یقینا چې اوس هم په اختر کې درې څلور ورځې شته دی او موږ به خپله خوشحالي مناوو او د بل ته به تکلیف هم نه رسو. السلام علیکم. ستاسو څنګه یې؟ دا کله دا اور لګېدلی او دا د څه نه دا ستاسو اور لګېدلی؟ دا بله ورځ ولګېدو، پوه شو مونږ ټوله شپه کار وکړو او سهار څلورو پورې مونږ لګیا وو. بس بیا مونږ لاړو کور ته، واده د پیشنمي ټایم و. بس چې لاړو 10 بجې راپسې ټلیفون وشو چې یاره دوکان دې اور لګېدلی دی. بس ونه خو ځمکه وتښتېده، پوه شو چې راغلم بس حالات بل شان دي وو. اور پکې لګېدلی و، ټولې جامې پکې وسوځېدې. 1990 تر اوسه پورې جوړې پکې واده. اوس دغه هسې ده چې ټول ملګري، ښه ملګري هم پکې شته، ځینې ملګري داسې وي چې یاره مونږ بېوسه یو، واده د مطلب تاوان غواړي. دلته کې زما چې څومره ګټه وټه وه، پوه شوه ټوله دلته وه، واده بس هغه هم ټوله وسوځېده. بس د الله طرفه تکلیف و، بس راغلو. د اختر موقع ده، ښکلې ورځ وي، مزېداره ورځ وي او د خلکو یو بل ته دا ښودنه کوي چې یاره ما ښکلې جوړه کړې ده، ما ښکلې جوړه کړې. دغه دوران تاسو سره چا شر یا د فساد دپاره یا تنقید دپاره څه داسې هغه تاسو سره شوی چې یاره ما له به کپړې د هر ځای نه را پیدا کړي؟ او بالکل ځینې ملګري پکې راغله چې یاره وایي چې یاره کار څه کوې، خو مطلب چې مونږ به کپړه هم اخلې او ګنډې به هم، پوه شوې. دلته کې چې ما سره 5 کارګران دي، پوه شو، د هغې هم زړه مات شو. ټوله میاشتې کار وکړو او د هغې چې څه ګټه وټه وه ټوله وسوځېده که نه، پوه شو. نو دې موږ کار له زړه نه ورځي. دلته کې کاکان هم ډیمانډ کوي چې یاره مونږ له به څوک ګنډي، څوک هم راته نه ګنډي او دا جامې مونږ اخلې مو ګنډې به هم. د شپې ټایم دا مارکیټ بند و که نه، ریسکي وله رانغه او دومره په منټونو کې دا ستاسو د لکونو تاوان وشو؟ دا داسې وه چې د شپې مارکیټ ټول بند و، بس ټول لاړو پیشنمي له او سهار کې دوکان نه خوله و څه ناڅه.